هغه بیان چې ته ووایې په 24 کاله کې د یو مکمل سیاسي سوچ لري، سیاسي فکر لري. خانشهید دا کمال دی چې د جنگ د لارې خلک راوستو پر سیاسي لارې روان کړ، پر جمهوري لارې روان کړ. ډویژن مسما و، په برټش بلوچستان مسما و، اوس ګسه په بلوچستان مسما شو. زموږ قومي وجود ته خطر پیدا شول. دې ښه دی چې موږ به خپل ځان ته خپله پارټۍ جوړه کړو، د صمد خان ګروپ پر ځای پښتونخوا نیشنل آرمي پارټۍ. موږ د خپلې علاقې وجود غوښت، د خپلې وطن تشخص مې غوښت، یا مې په پېښور ګټه غوښته لکه اوس، یا خپله صوبه سو. که د ده دا سیاسي جدوجهد نه وای، مزاحمت نه وای، زموږ د جنوبي پښتونخوا وجود بیا نسو ثابتېدلی. که څه هم د ده د شهادت بعد چې بیا کوم لیډرشپ پاتې سولو، هغو دا تاریخ وچلاوی. په هغه کې محترم مشر محمود خان په مشري کې دا تاریخ مسلسل روان 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 روان، خو د هغه سره بیا ملګري وو. پښتانه په مختلفو ګوندونو کې سره پاشل سوي دي، په مختلف تنظیمونو کې. آیا دا پښتانه به سره رایوسي د خان شهید بابا مقصد ته به راسي که به نسي را؟ د بلوچ د ازادۍ جنگ شروع دی، د ورځې دومره نه مري لکه پښتون چې مري. دنیا په ونیم عرب آبادۍ کې پښتون داسې قوم دی چې پر خپل وطن د آبادۍ ښار نه لري، غټ ښار. په پردي وطن کې موږ د آبادۍ ښار لرو لکه کراچي. اوس موږ دا وایي پښتونخوا نیشنل آرمي پارټۍ چې باید پر قومي شیانو موږ یو شو، موږ باید قومي ایجنډه ولرو. زموږ قومي مطالبې چې 15 شپږ اووه اته. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښین لایبرري مشر عبدالنبي صاحب، محمد نبي صاحب او د ده ملګري ستاسو شکریه ادا کوو چې نن مو موږ ته د مېلمستیا دعوت راکړئ، او بیا پر داسې موضوع چې هغه زموږ د خطې، زموږ د علاقې، د ټول وطن د سیاسي جمهوري جدوجهد او د صحافت بنیادګر دی. خانه شهید عبدالصمد خان اڅکزی چې په 1909 جولای کې په ګلستان کې زوړ کړی دی، د نور محمد خان زوی، یو ډېر پراخ علمي سیاسي جمهوري شخصیت دی. موږ دا ویلی سو چې د ده پیدایش کېږي په دا وخت کې لا د انګریز سره زموږ خلک په جنگ اخته دي، پښتانه افغانان په جنگ اخته دي. د تورې او د توپک جنگ دور دی چې غازي امان الله خان د افغانستان د ازادۍ اعلان کړی دی. بیا د غازي امان الله خان خلاف چې کوم سازشونه وسو په 1929 کې چې دی وطن پرېږدي روانېږي، خانه شهید دلته ځوان دی. چمن ته چې غازي امان الله خان را رسیږي، خلک یې په استقبال کې ولاړ دي. خانه شهید دلته موجود دی، دلته دومره ځوان دی، په دې خبره دی پوهېږي چې وطن دی، قام دی، فرهنګي باچهي ده، غازي امان الله خان روان دی، وطن پرېږدي، نو د ده ته ورتګ ضروري دی. دی په خپل بایوګرافي کې لیکي، دی وایي موږ چې کله غازي امان الله خان په استقبال کې ولاړ وو، نو باران و، کشنی کشنی باران و، څاڅکي و، خټې وې. دا فرهنګي پوځیان چې به راله، ځایو باندې به درېدل، انتظامات به کول، دا ګوټونه به په خټو سولو. زموږ د علاقې خلک چې هلته مزدوران و، لیبر و، هغو به دا ګوټونه ورصفا کول. دوی به ودرېدو پر ځای، سړی به رالی، یا ګوټونه به ورصفا کړو، کپړه به پر تېره کړه. دی وایي ما دلته اول وار محسوسه کړه چې موږ فرهنګۍ سره برابر نه یو. فرهنګۍ بادار دی، موږ یې مریان یو. خانه شهید ژوند چې موږ بیانوو، یو د ده زوکړه ده، تر کوچنیوالی دی، په ډېر کم عمر کې د ده چې دی تعلیم کوي. د 8م جماعت تعلیم تر 8م جماعته پورې تعلیم زموږ د پښین ماډل هائی سکول کې کړی دی. خلک وایي مخکې مضامینو کې راغلی دي چې د میډل د ګلستان سکول پاس کړی دی. دا صحیح نه ده. د پښین ماډل هائی سکول سره 8م جماعت پاس کړی دی.
د ده ورور سلام خان او دی دواړه دلته اوسېدلي دي. د دې ځای چې اتم پاس کړی دی بیا کوچ ته تللی دی، بیا نور سبق ویلی دی. دا خبرې چې د دی ځوانېږي په ځواني کې د ده داسې استاز نه دی پاته سوی چې د ده سیاسي تربیت یې کړی دی یا دی سیاست ته متوجه کړی دی. دی د خپل وجود داسې رڼا یې درلوده چې یاره دا زموږ کام ولې دا رقم دی، دا زموږ وطن ولې دا رقم دی، پر موږ د فرهنګي باچي ولې ده. دې ذمهداري کوله، د ده ورور به د سلام خان ذمهداري کوله. د لاهور د منډۍ سره یې تعلق و. یو وار دوه خانې شهید هم د کور د کار په سلسله کې لاهور ته تللی دی، راغلی دی په دې ځواني کې. هلته یو ځای د کانګرس پارټیانو دی یا پاکستان کانفرنس پارټۍ یې بولي څه یې بولي، د هغوی یو پروګرام سوی دی، په هغه کې شرکت کړی دی، هلته یې مجلس اورېدلی دی، سیاسي مجلس. مطالعه یې خپله کوله. بیا چې دغه د لاهور تګ د کړی دی، د لاهور د سیاسیانو مجلس یې اورېدلی دی، برته راغلی دی، پر دې خبره یې سوچ کړی دی چې یو حرکت روانول پکار دی، یو کار کول پکار دی. دا کار ته کښېنستل نه دي پکار. او داسې معلومیږي چې د ده د حالات زندګي وایه یا د چې د کوم شیان لیکلي دي، تحریرونه یې کړي دي، د چې خانې شهید کوم لیکونه کړي دي. لکه مخکې چې ما وویل دا د غلامۍ احساس کول، د فرهنګي په خلاف تحریک شروع کول، دا د ده د خپل وجود رڼا ده. نو موږ دا ویلی سو چې د ټوپک د تورې دور دی له غازي امان الله خان ولاړی یورپ ته، دی دلته لګیا سولو. نو زموږ د خطې د دې علاقې خاص کر د جنوبي پښتونخوا او د بلوڅ علاقو د سیاسي جمهوریت تحریک شروع کولو بنیادګر خانې شهید دی. او بیا چې دی په دې کار لګیا کېږي، په دې کار شروع کوي، دی بمبۍ ته ولاړ شي. په بمبۍ کې دی د ګاندیجي سره وویني، د ګاندیجي سره 15 شپې تېرې کړي، د هغه سره ملګری دی. دی چې د ګاندیجي سره ویني، باچا خان هم هلته راشي. د باچا خان سره هم د ده اول ملاقات په بمبۍ کې وشي. دی لیکي په خپل حالات زندګي کې، باچا خان ډېر خدمتګار سړی و، زه ډېر کشر وم پر ده باندې. ما او دی یو په یوه کوټه کې اوسېدلو، نو یو چای راواخه، یو شی راواخه، بستره وارکه، یو کار کوه. ما چې به کار کاوه زه یوه کار ته نه پرېښول، بلکې باچا خان به زما کار هم ده کاوه، چې به هم د را کار به کاوه، بستره بیا اچوله، ټولوله به. نو دی وایي زه ډېر متاثره شوم، دا څنګه سړی او زه ډېر کشر یم، دی ما خپل کار ته نه پرېږدي. لہذا بیا د ده اوله ګرفتاري کېږي. دی 24 کلن دی، اوس په تاسو کې 24 کاله عمر به د چا وي؟ زه هم ډېر کم به یو سړی 2-3 به ناست یاست 24 کلن، دا نور تر 24 کاله هم کم یاست. په پښین کې د ده ګرفتاري کېږي. په پښین کې بیا پر ده باندې مقدمه چلیږي. په ده ته بیا د پښین د جرګې په ذریعه ده ته سزا ورکړي. اول قید چې ده ته ورکول کېږي، د پښین جرګه وي، هغه ناسته وي، پر ده سوالونه کېږي، دی جوابونه وایي. فرهنګی ده ته پیشکش وکړي چې تا به موږ اسسټنټ کمشنر کړو، ډپټي کمشنر به دي کړو. ده ورته ویل دي زه نوکري نه غواړم، د قوم ازادي غواړم. فرهنګی ورته وایي چې زه ستا په مطلب پوهېږم او ته صحیح خبره کوې، لیکن که ته پر دغه لار ځې روان یې، لہذا تا ته به ډېر سخت تکلیف ورسېږي، په سختو لیکفو به اخته شي. دی ورته وایي ما ته قبوله ده چې څه راځي، زه په دې پوهېږم زما سره څه کېږي. هغه ورته وایي زه به تا په خپلو خلکو سزا کړم. دی ورته وایي په دې هم پوهېږم. ورته وخاندي، وایي زه په دې هم پوهېږم، پروا نه لري که زه به د خپلو لاسو خلکو سزا کېږم، خو زه د ولس اکثریت لپاره خپل ازادي غواړم.
بیا د مشهور بیان دی په دا پښین په کچارۍ کې دا اوس لا کالج دی دلته یو بلډینګ و بیا موږ انتظامیه ته وویل موږ دا مه نړوئ دا زموږ د تاریخ یو ډېر اهم بلډینګ دی په دې کې د خانشي داوره سزا سوې ده خو هغه وخت زموږ ملګرو موږ بېهمتي وکړه هغه شی مو نه راوګرځاوه نو دی دغه ته وایي یوه مجسټریټ فرنګي ته چې ما ته یو څو سپین کاغذان یو قلم راکړي زه به آخري ورځ خپل بیان وکړم بیا هغه یې ورکړي بیا دی د لې بند وي دا د لیویز لاین چې اوس بولي په دا کې دی بند وي نو دی بیا یو لیک وکړي یو مضمون ولیکي او بیا خپل بیان ولیکي آخري ورځ چې بیا پیشي نورې مرحلې ختم سي خانه شهید بیا خپل بیان وکړي هغه دی هغه په هغه وخت کې یو اخبار و البلوچ اخبار د کوټې یو اخبار و پیغام جدید دا دواړه بلوچ خلکو ایستي یو بلوچ سړی و دلې ملازمت کاوی په دغه کچارۍ کې هغه په دا پیشي کې کښېني ناستې کار کوي دا د بیان ګرد نوټ کې بیا دغه اخبارو ته ورکړي هغه اخبارات یې چاپ کړي هغه زاړه اخبار ما پیدا کړي په اول وار البلوچ اخبار په کوټه یونیورسټي په بلوچي ډپارټمنټ کې په ګارس کې په خاورو کې په الماریانو کې چا ما ته وویل موږ په یونیورسټي کې اوسېدلو د جمعې ورځ چټۍ وه په هغه شپو کې به د جمعې په ورځ به موږ د کمرې صفایي کول موږ د کمرې صفایي کوله وبه لمبېدلو بیا به کله د بازار چکر وایي د جمعې ورځ چټۍ به وه نو تر کټ لاندې ډېر اخبارونه پراته وو پر سټیټ ما چې راوکښل لیکلي وو پر سر البلوچ بیا کاټ ګردې صفحې یو رنګه وي لیکلي وو بلوچستان کې قائد اعظم عبدالصمد خان اچکزي کې پاؤں میں بیڑیاں غټه سرخي وو بیا لاندې د بیان نور نه وو بیا د هغه وخت د ملګرو سره ما پوښتنه کوله چې یاره دا بیان به چیرې پیدا کړو نو د مختلف بلوچانو لیډرانو کورو ته به زه ورتلم چې دغه اخبار کورو له ورتلي په هغه وخت کې د انګریز په دور کې خو اخر یې چا راوښوي چې په بلوچي ډپارټمنټ کوټه یونیورسټي کې دا سته بیا زه هلته ورغلم یو زنانه یې مشره وه ماجبین نومېدله که زه غلط نه وم بیا هغې لاندې د سټور انچارج ته وویل چې عیسی ولیلایه که دا ګردې الماریانې چک کړي هغه الماریانې چې ما چک کړې اخر کې دا بیان پیدا کړي بیا ما راویستی یو کاپي محترم مشر محمود خان ته ورکړه یو غنو صاحب ته ورکړه غنو صاحب بیا چاپ کړي په د پیغام جدید په نامه زموږ ذکر یې نه کړي وکړي دا بیان چاپ چې دا بیان چا پیدا کړي دا پورم پر باندې دی نو هغه بیان چې ته ووایې په 24 کاله کې د یو مکمل سیاسي سوچ لري سیاسي فکر لري د وطن د ازادۍ فکر لري په هغه بیان کې په 24 کلنه کې د دومره مطالعه کړې ده چې د جهان د ازادۍ تاریخو مطالعه هم کړې ده د اسلامي سبق هم ویلی و په هغه 24 کلن بیان کې بیا مغز یې دا دی چې ګوادی دا خبره کوي ورته وایي زه چې څه وایم دا زما د خپل وجود رڼا ده دا خپل ذهن ما ته وایي ما خپله زده کړې ده ته فرهنګی د 10,000 میل راغلی زموږ وطن دې نیولی دی باچې دې جوړه کړې ده دا ستا حق نه ده دا وطن زموږ دی دا خاوره زموږ ده پر دې به موږ خپل ملک دی موږ به خپله باچې جوړوو موږ به خپله چلوو بیا دا ورته وایي د دنیا د غټو انقلابیانو مثالونه ورکوي چې دا رقم خلک وو هغو هم د خپل کام لپاره داسې جدوجهد وکړي د هغو سره هم دا سخترې پېښې شولې لیکن نن هغه په دنیا کې د ازادۍ هیروګان دي یادېږي بیا د اسلام ذکر کړی دی بیا د مختلف نبیانو ذکر کړی دی د هغو راتګ بیان کړی دی د هغو مقاصد بیان کړي دي او اخر کې دا وایي چې زه په دې پوهېږم چې ما سره څه کېږي خو دا ما خوښه کړې ده دا لار په دې کې چې ما ته هر څه کلیپ درې رسېږي که زه جیل کېږم که نور څه کېږي حتی تر مرګه پورې دا ما قبول کړي دي د خپل وطن په خاطر د خپل ملت په خاطر د هغو د ازادۍ په خاطر مجشیر ته وایي ته
او ستا جرګه ناست دي د جرګې نمونه زموږ د پښین خلک دي او د وکیل عبدالله خلک دي. اوس که نو چې نمونه اخلي بده خبره ده د چا زامن په تاریخ کې پاتې سو، د چا لمسیان په تاریخ کې، د چا کړوسیان په تاریخ کې دي، په تاریخو کې دي. نو زموږ د وطن مختلف سرداران دي، مختلف ملکان دي، مختلف خانان دي. بیا یو سپین ږیری مشر ورته ووایي ستراسه موږ به تا ته یو څو خبرې وکړو. دی وایي هغه سپین ږیري زه را جلا کړم ویې درولم، ما سره چې خبره کوئ تر سترګې اوښکې بهېدلې، دا اوښکې زما پر لاس ونښتلې. ما پر لاس چې اوښکې ونښتې ما ورته وکتل، ده ژړل. ول ده راته ویل په تاریخ کې موږ مه بدنامه کوه، سبا به خلک وایي چې پلاني خلکو دا کار وکړي. موږ به دا مجسټر ته ووایو که ته صرف دا خبره وکړې چې بس دا کار بیا زه نه کوم، بس تا خلاصوي. او ساده سپین ږیري نه به پوهېدل په دې خبرو به مطلب. نو ده ورته ویلې چې یا خدای به خیر کړي، دا خبره ما ته چا نه ده کړې چې ما په مخه اخیستې ده. پر ده تور هم دا لګېدلی و چې ته لاهور ته تللی په دا پروګرامو کې دې شرکت کړی دي، ته هندوستان ته تللی دا دې کړي دي، دا شرکت یې کړی دي، دا شرکت یې کړی دي. ته د ریاست خلاف د ملک خلاف بغاوت کوې. دی خپل مجلس کې ما بغاوت نه دی کړی، ما جمهوري حق غوښتی دی، ما خپل ازادي غوښتې ده. نو سپین ږیری دی سمجاو کې هغه ډېر په افسوس ورته ووایي چې بس تا زموږ دا خبرې منلې وای، تا و مجسټر ته اوس دا دوې خبرې کړي وای چې بل وار زه دا کار نه کوم، بس ته خلاص. دا کار ما داسې نه دی فیصله کړی چې زه ستې له وجې انکار کوم. دا زما وجود ما ته وایي، دا لار ما په خپله خوښه کړې ده، دا ما په خپله خوښه کړې ده. دا تفصیل ګر سته په تاریخ کې. ما اوس دلته پوښتنه وکړه ځینې کتابونه یې نشته، نبي بیا یاد لري کوټه کې بیا زور پیدا کړم، دا به راوړو، دا باید ته یې ووایاست. ډېر زورور معلومات پکښې دي، ډېر زورور عزم پکښې دی، همت پکښې دی، جرأت پکښې دی. سړي ته ډېر همت ورکوي دا کتاب، د حالات زندگی واقعات. دغه ځای څخه ګوادی د مبارزه تیزه سي شروع سي، بیا لګیایي دا انګریزي دور دی، انګریزي دور دی. بیا اول وار دی دا راوکي یو پارټي جوړه کړي، مختلف ملګري پیدا کړي، انجمن وطن. د انجمن وطن پارټۍ په نامه کار کوي. اوس ولې د پښتانه علاقې خلک ورسره یي، څو بلوڅان کسان دي هغه ورسره یي. د انجمن وطن څخه ځي بیا ورور پښتون پارټۍ جوړه کړي. ورور پښتون پارټۍ چې جوړوي دلته د انګریز دور ختم سي. زه به دا ووایم د 1913 تر 40 تر 1940 پاکستان جوړیږي. دا د یو دور دی. په دا دور کې هم دی بار بار جیلو لځي. دا یوه خبره یاد ساتئ، د خانې شهید په ګرد عمر کې سیاست چې دی کم دی، جدوجهد شپې ورځې جیل یې زیات دی. د ده چې اوس کم شیان را جمع سوي دي چې د څو کاله جیل تېر کړی دی، نو 13 کاله د جیل تېر جوړیږي. چې لیکل سوی دی زموږ د پارټۍ پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ مرکزي سکرټري جنرال و عبدالرزاق دوتانی، مړ دی خدای دې وبخښي. هغه د پی ایس او یو ارګن دی، رڼا به لیکله، په هغه کې یو مضمون پر ده لیکلی دی. د ده هغه ټول تاریخونه یې را جمع کړي دي چې هغه 26 اوویشت کاله جوړیږي. دا د 3 کالو تاریخونه لا نه دي پیدا سوي چې د څومره چیرې جیل تېر کړي. دا 26 کاله یې ګرد لیکلی دی، دا تاریخ دا کال تر دې پورې. په دا کې نو پر کور نظربندیانې هم شته، په کوټه کې نظربندیانې هم شته، جیلونه هم شته. جیلونه یې ډېر دي، په جیل کې نظربندیانې پر کور ډېرې کمې تېرې کړي دي، دی به نظربند و، او جیلونه یې زیات دي. دغه ګوا تر 1940 پورې، د 1913 څخه د انګریز دور دی چې دی د انګریز په خلاف جدوجهد کوي. او دا هغه دور دی چې کېدلی سي دلته جنګ سوی وای، د انګریز په خلاف خلک مسلح جنګېدلي وای. خو خانې شهید دا کمال دی چې د جنګ د لارې چې خلک راوسو پر سیاسي لارې روان کړ، پر جمهوري لارې روان کړ. نو موږ دا ویلی سو چې زموږ د علاقې د خطې د جمهوري سیاست بنیادګر دی. بیخي په ضلعو کې یو سړی به ورسره و، ډېر کم خلک چې د داسې کوم شیان لیکل سوي دي پاکې د ډېر کمو خلکو ذکر دی. بیا پاکستان جوړ سلو، چې پاکستان جوړ شي څویمه ورځ بیا دی بیا ګرفتاره شي، بیا مسلسل ګرفتاریانې.
بیا نیشنل عوامي پارټۍ جوړه شي. په نیشنل عوامي پارټۍ کې 5 یا 6 پارټیانې سره ګډې شوې. د خاني شهید پارټۍ و ورور پښتون، د بلوچستانو پارټۍ و استمانګل تحریک، د سندیانو پارټۍ و جی سند تحریک او سند هاري کمیټۍ. دا دوه وو، یو د جی ام سید و، یو د حیدربخش جتویي و. د پنجاب په سیوا میا افتخار الدین مشر و، آزاد پاکستان پارټۍ. د خیبر پښتونخوا څخه باچا خان مشر و، خدایي خدمتګار تحریک. دا یو سولې نیشنل پارټۍ یې جوړه کړه. بیا د بنګال باشاني ورسره ګډ شو، د هغه عوامي لیګ. نو بیا د پارټۍ نوم کېښاوی نیشنل عوامي پارټۍ. دغه نیشنل عوامي پارټۍ د ایوب خان د مارشل لا پر ضد ډېر زورور تحریک وچلاو، ډېر جمهوري تحریک یې وچلاو. نیشنل عوامي پارټۍ د پاکستان د کشلي قومو د پنجاب سره ډېره نماینده پارټۍ وه، مترقي پارټۍ وه. وطن دوست خلک په اکثریت د ملک جمهوري خلک پکښې وو. او د ایوب خان په خلاف څومره تحریک چلېدی دا ګډ نیشنل عوامي پارټۍ وچلاوی، که دلته وو که په بنګال کې وو. او د ایوب خان ټول دور خاني شهید په جیل کې تیر کړي. دی ونیول سولو، پر ده تور دا ولګېدی، ستا په چمن کې جلسه کوله، د ریاست خلاف دی بغاوت کاوی، ستا د کوره چاړه ختلې ده، یو داسې لرګی و، یو چیش و، د هندوستان جنډۍ و، مختلف تورونه یې پر ولګول، غلط تورونه. سړی خبره صحیح کس کولی نشي. بیا ټریبیونل جوړ شو د کوټې د جیل تر مخ، په جیل کې به پیشانې کېدلې، د جیل تر مخ. دا یې 14 کاله سزا دی. د هغه ځای یې بوتي. بیا د اکثره وخت په لاهور کوټ لکپت جیل کې تیر کړي. او 14 کاله سزا و، 12 کاله دی یا 12 نیم کاله دی، کتل غواړي یا تاریخونه. دا ګرد دور د په جیل کې تیر کړي. دا د جیل د اوږده جیل دا تر ټولو غټ دور و. او چې دغه ایوب خان مارشلا ختم سو، استعفا یې وکړه، یا خان ته اقتدار ورکړي، یا خان بله مارشلا ولګول. د ګرد سیاسي قیدیان رایله سولو، ټول سیاسي قیدیان په ملک کې لسو، دی په جیل کې وله. بیا جنرال اعظم خان یو سړی و چې په کراچي کې اوس علاقه د اعظم بستۍ چې بولي، جنرال اعظم دی یا خان ته وویل چې یار ټول سیاسي قیدیان لسو، عبدالصمد خان اڅکزی ولې بند باید هغه میله شي. د هغه بعد بیا دی رایله سولو، کوټې ته رالی. د کوټې پر ایرپورټ دلته د ډېر تاریخي استقبال وشو. د کوټې خلک، عام خلک، څومره سیاسیان وو او څومره خلک دا ګرد ورلو. د کوټې د دومره لوی استقبال وشو، په دې کې د پی ایس او د ځوانانو هم ډېر لوی کردار و. پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن و هغه ټایم، پی ایس اف جلا و، پښتون سټوډنټ فیډریشن. بیا د ده د رایله کېدو په 2مه ورځ دی که په 3مه ورځ پر ساینس کالج باندې بیا پولیس حمله وکړه پر هغه هلکانو چې په دې کې ډېر لوی رول ادا کړی و. ظریف شهید شو پکې، دا اوس چې ظریف شهید هاسټل بولي. د هغه بعد لږ وخت بعد دی بیا نظر بنده شي، بیا نظر بنده شي. د هغه بعد چې بیا دی یله شي، نو یحیی خان دا اعلان وکړي چې موږ انتخابات کوو. تر دې مخکې په د ایوب خان په وخت دا کار شوی و چې 1 یونټ جوړ شوی و. 1 یونټ معنا صوبه پنجاب، صوبه سند، صوبه خیبر پښتونخوا او د بلوچ علاقې چې کلار ډیویژن یې ورته وایي. زموږ جنوبي پښتونخوا هغه ته هغه ټیم کویټه ډیویژن وایي. موږ برټش بلوچستان و، دی جلا دی بلوچستان د صوبې نوم نه و بلکې د ډیویژن نوم یې و. دا ګرد سره ګډ کړو د ایوب خان په دور کې، یوه صوبه یې جوړه کړه، مغربي پاکستان، بنګال مشرقي پاکستان یوه صوبه. پنجابي اسټیبلیشمنټ دا په دې وکړل چې په 100% آبادي کې بنګالۍ 4-50% و، 54%. دا نور چې ګرد سره ګډ کې دا 40. نو چې د آبادۍ پر حساب کم حساب کېدی، نو پنجابي اسټیبلیشمنټ بنګالیان ته ویلی چې پیرټي به وي. پیرټي معنا برابري به وي فارسي کې. د بنګال اکثریت یې نه مانی. د بنګال د اکثریت ختمولو لپاره
دا 1 یونټ جوړ کړی لکه موږ چې اوس وایو چې موږ د پنجاب اکثریت نه منو پیرټي به وي دی موږ ته وایي چې ولې دا وایاست نو موږ ته بنګالیان ته ولې ویل مسلم لیگ چې په هندوستان کې تحریک چلاوي ویل یې د مسلمانو د هندو خبره راشي برابر به وي پیرټي به وي مسلم لیگ د هندوستان په تحریک دا مطالبه کړې نو هغه ویلې چې هندوانو به ویلې کانګرس چې موږ تر دې زیات یو هغه یا د قوم خبره ده نو اوس موږ مسلم لیګان ته وایي ستا په هندوستان کې پیرټي غوښته ټیک شو ستا د بنګالي سره پیرټي برابري غوښته ټیک شو چې موږ اوس برابري غواړو غلط دا پر دا باندې زموږ اوس ډېره لویه جګړه ده دا د ملک په سیاست کې دا یو غټ نقطه ده دا ځای رالو چې یحیی خان بیا خانشید هم رایله کوي په دې دوران کې د یحیی خان اعلان وکړي چې زه صوبې بحالوم زړې صوبې بحالوم لہذا بیا انتخابات کوم نو خانشید را روان سلو ولاړی کابل ته باچا خان هغه وخت په کابل کې و یا جلال آباد کې و نو ولی خان هم دورې و وروی غوښتي یا ورو غوښتي نو ده ورته ویلې چې د نیشنل عوامي پارټۍ دا منشور و چې په ملک کې به اثرینو نوي صوبې جوړیږي موږ به نوي صوبې غواړو د ثقافت پر بنیاد د زبان پر بنیاد د لسانیت پر بنیاد د جغرافیه پر بنیاد نو کوټو پېښور یو جغرافیه ده دا اوس موږ ناست یو زموږ شاته پېښور دی مثال ژوب دی د ژوب څخه یوه لار وځي پر رئیس مال خان باندې په مابین کې شیراني ضلع ده په مابین کې وزیرستان دی بیا موږ رئیس مال خان ته ځو که پر دا بله لار ځو په وزیرستان کې تېرېږو ټانک ته ځو بنو ته ځو نو دا موږ یوه علاقه یو وطن نو د عوامي نیشنل پارټۍ منشور کې دا منل سوي و چې دا به یوه صوبه کوو نو باچا خان ته یې وویلې چې په دې کې د موږ سره کومک وکړه اوس ولي خان د یحیی خان سره ویني زموږ د خپله صوبه جوړه شي لہذا باچا خان ویل چې اوس د عوامي نیشنل پارټۍ مشر ولي خان دی ولي خان دا ټیم د نیشنل پارټۍ مشر و دا د ده خوښه ده هغه د ده خوښه خو ده خو ما او ستا چې ګرد عمر جدوجہد کړی و د خپل کام لپاره هغه ورځ نن راله نه لہذا ولی خان ویلی چې دا به پارټۍ ګرد لیډرشپ کښېني په مشوره به دا کار کوو هغه خانشید دا خو مشوره نه غواړي دا خو د منشور لیکلې نکته ده فیصله ده د ګرد لیډرشپ منلې ده خو د دغه سره چې مجلس وسو د یحیی خان سره د پارټیانو مشرانو مجلس وکړي هغه پر دې اتفاق ورسره وکړي چې خیبر پښتونخوا دې صوبه شي پنجاب دې صوبه شي سند دې صوبه شي موږ پټ ډیویژن او کلار ډیویژن دوی جلا علاقې وو سره د وپاک لاندې وو د مرکز لاندې وو دی دا صوبه کله نوم یې بلوچستان پر کښېښاوه یو ځای د ما پاته سو بیا ته یاد لري چې انګریز وځي پاکستان جوړېږي پر هغه ټایم هم یو خاص مجلس دی د خانشید هم په هغه کې رایه شته لہذا د نیشنل پارټۍ کې اختلاف پیدا شو خانشید پر دې خبره اختلاف وکړي چې ګوره زموږ د منشور نقطه دا وه چې زموږ وطن به خپله صوبه کېږي او که نه بیا زموږ جنوبي پښتونخوا دې ځان ته حیثیت ورکړي موږ د بلوچ سره نه ګډېږو زموږ د بلوچ سره یو شی نه دی ګډ بلوچ ځان ته قوم دی ځان ته ژبه ده ځان ته ثقافت دی ځان ته معاشي رشتې دي ځان ته وطن دی زه به سره په ګډېږم دی به په ما سره ګډېږي پر دې خبره اختلاف رالی اختلاف چې وسلو ولی خان د پارټۍ د منشور رنګه مجلس نه وکړي پر دا خبره باندې الزام راغلی لہذا خان شهید سره د خپلو ملګرو په کوټه کې میټینګ راوغوښت هغه چې میټینګ راوغوښت نو دا فیصله وسوله زیات ملګرو دا ویلې چې نیشنل عوامي پارټۍ جوړوو صمد خان ګروپ ځینو ملګرو دا وویل چې یا موږ خیبر پښتونخوا څه کوو موږ پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ جوړوو دا پښتونخوا لفظ سره اضافه کوو
چې زموږ پیژندګلوي پوره کېږي د وطن زموږ ته د وطن مسله ده د جنوبي پښتونخوا مسله ده په بلوڅ ګډ سلو زموږ اوس قومي وجود ختمیږي اوس موږ خلک پخوا پرون په کوټه ډیویژن مسما وو په برټش بلوچستان مسما وو اوس ګسه په بلوچستان مسما شو زموږ قومي وجود ته خطر پیدا شول او د دې صوبې په اسمبلی کې فیصله وکړه چې مورنۍ ژبه کې تعلیم بیا خو موږ بلوچي وایو براوي به وایو په موږ بچیان زده کوي لہذا دا موږ ته قابل قبول نه دي دا حیثیت موږ غلام حیثیت قابل قبول نه دی تر دې ښه دی چې موږ خپل ځان ته خپله پارټۍ جوړه کړو د صمد خان ګروپ پر ځای پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ که څه هم هغه ټیم خانشي دا خوښه کړې وه چې یا پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ صمد خان ګروپ به جوړ کړو خو ځینو ملګرو دا تکرار وکړي چې یا پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ نو پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ جوړه شوه پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ جوړه شوله کار روان سلو په دې دوران کې د 1983 انتخابات وسلو پر قومي اسمبلی خانې شهید ولاړو د زموږ جنوبي پښتونخوا ګرد قومي اسمبلی وال کاو د لورلایو که د مسلم باغ مولوي څه شي نومېدی یا نوم به زه رایاد کړم په دا مجلس کې به رایاد شي هغه ملا وګټل دی پر صوبایي اسمبلی ولاړو پښین ځینې علاقې پکښې د چمن بیا خلکو جرګه وکړه چې دا سپین مشر دی مبارز دی دومره لوی جدوجهد یې کړی دی او په قومي اسمبلی کې دی زموږ ضرورت و ده به د زموږ د صوبې د ګرد پښتانه خبره کوله د وطن خبره یې کوله هغه پاته سلو نو دا ډېر لوی تاوان وسلو تاوان چې وسلو نو راسي چې اوس برته خانې شهید کم سے کم صمد خان اکا صوبایي اسمبلی ته واستو بیا هم مقابله وسوله لیکن د صوبایي اسمبلی سیټ وګاټي د اول وار د دې صوبې چې اسمبلی جوړېدله د یو ممبر شو پکې او د صوبایي اسمبلی چې اجلاس کېدی تر ټولو د بزرګ سیاستدان په حیثیت د اسمبلی د اجلاس چې حل پې اخیستي اول صدارت ده وکړي د تې ورکړي تر دې مخکې چې د انګریز په دور کې دی سیاست کوي بلوچ چې کوم خلک سیاست کوي فعالیت کوي په جګم آباد کې آل بلوچ کانفرنس راوغوښت د انګریز په دور کې نو ده ته هم دعوت ورکړي نو ده ورته ویل دا خو تاسو د بلوچ کانفرنس راغوښتی دی زه چې درسم په کوم حیثیت شرکت وکړم بیا هغو نوم بدل کړي آل بلوچ اینډ بلوچستان موږ ته نوم بلوچستان آل بلوچ اینډ بلوچستان کانفرنس بیا د جګم آباد په کانفرنس کې شرکت وکړي د هغه صدارت هم بیا ده وکړي دا کانفرنس پاکې هم د صوبې د هغه وخت څومره سیاسیان و هغه شرکت کې وکړي چې اسمبلی جوړه شوله حکومتونه جوړ شول نیشنل عوامي پارټۍ دلته حکومت جوړ کړي سردار عطاالله وزیر اعلی و بیزنجو گورنر و هغه حکومت واضح دا موقف واخیستی چې دلته پښتانه نسته کسته نو پښین دی ژوب دی لورلایي د یو څو ضلعې دي ګورنر بیزنجو په پښین کې جلسه کوله دا اوس چې دلته پارک دی دا ځنګل باغ یې بالی د ډېر واضح وویل چې په کوټه په دې علاقو کې په پښتانه نسته پښتانه به د جلوګي را خواته ګایېږي دا خبره تضاد پیدا کوي څه وایي دی وایي پښتونخوا نیشنل پارټۍ تعصبي کوي د بلو سره تعصب کوي هغه د دې وجې دا مجلس را پیدا شو چې زموږ علاقه په بلوڅ ګډه شول پر موږ د بلوڅ نوم راغلی موږ د خپلې علاقې وجود غوښت د خپلې وطن تشخص مې غوښت یا هم په پېښور ګټه غوښته لکه اوس یا خپله صوبه سو خپله علاقه سو خپل اختیار پیدا کړو د دا خبرې سره دا بنیاد ولوېدی پر پښتونخوا دا تور راغلی چې دوی د بلوڅ سره تعصب کوي او دوی د بلوڅ سره جنګ کول غواړي او دوی د بلوڅ سره دا خبره چپه راوستل غواړي د پښتانه لخوا د پښتانه لیډرشپ د خوا د بلوڅ سره هېڅ تعصب نه و نه پرون و نه نن شته دلته د وطن دعوه ده د قومي تشخص د قومي نامه دعوه ده د خپل اختیار دعوه ده د خپل حق دعوه ده لہذا ډېر خلکو به دا ویلی چې دا پښتونخوا چې دي تنګ نظره دي دا خبرې به یې کولې هغه په تاریخ دغه واقعه سوې ده چې موږ په بل چا ګډ کړل سو په د پردي صوبې نوم پر موږ کښېښول سولو د بل اقلیت پر موږ اکثریت سولو هغه دا د اوس ثابته دي 45 کاله چې زیات کېږي
د دوی د صوبایي اسمبلۍ ممبران زیات دي، د دوی د قومي اسمبلۍ د زیات دي، په بیوروکراسي کې زیات دي، په ملازمتو کې زیات دي، په پنډو کې زیات دي، په هره محکمه کې په هره مراعات کې بلوڅ تر موږ زیات 80% دی وړي 50% 20% موږ له شي راځي که د صوبې په بجټ دی پراجیکټ دی که نوکرۍ دی او هغه جنګ تر ننه وجود لري او خانه شهید د خپل وخت د لحاظه صحیح اختلاف کړی ټیک اختلاف یې کړی بیا دا و چې دی په حزب اختلاف کې کښېنستی نیشنل پارټۍ په اقتدار کې سول حکومت روان سو څو عمر وچلېدی د نیشنل پارټۍ د بټو اختلافات رالو د بټو اختلافات چې رالو اختلافات دې ځای ته ودرېدی چې بټو د نیشنل پارټۍ حکومت ختم کړي حکومت یې ختم کړي د خیبر پښتونخوا حکومت د نیشنل پارټۍ و د جمعیت مولانا مفتی محمود وزیر اعلی او مفتی محمود صاحب هغه استعفا ورکړه د دې صوبې د حکومت په حمایت کې ولې دا حکومت ونړاوه په دا کې بیا څه بلوڅ پښتانه خلک ولاړو افغانستان ته بیا جنګ شروع کړي دلته بیا حملې کولې دماکې به کولې خانه شهید په دې دوران کې د بټو حمایت وکړي چې بټو جمهوریت سړی دی جمهوریت سیاست کوي او دې خلکو ضد وکړي بې ځایه وکړي پر دا خبره دا اختلاف نور زیات سو دغه اختلاف چې روان سو چې دا اختلاف روانو تلی په دې دوران کې پر خانه شهید حمله وسوله خانه شهید شهید سو اوس نو دا خبره دلته کتل غواړي دا لږ ګرانه ده پر چا لیکه کښل چې معلومات درست پوره نه وي بده خبره ده لیکن دلته په دغه وخت کې د خانه شهید سره چې کوم خلک اختلاف لري او د دې خلکو تر شا چې کوم قوتونه دي دا یوه خواته دي بټو خانه شهید بله خواته دي بټو خانه شهید بله خواته دي لہذا په دا دوران کې پر خانه شهید حمله وسوه د شپې په کور کې پروت دا رقم روشندان و یو چا روشندان وټکاوی خان صاحب دوله ها چې دا ها وکړه هغه 2 ګرنیټ به مان ورته څکه هغه پټاو سو دی شهید سو دا د خانه شهید ژوند دی او د ده ژوند چې دی اوس نو د 1900 څخه د 1983 حساب وکړه څو کاله سولو 2 دي که 2 کاله دي په دې د په عمر کې شته لیکلی تاریخ 26 کاله وباسې نو 2 کاله پاتېږي پاکې کښلېوالی وباسه 15 کالو پورې 14 کالو پورې نه دا نور څو کلونه پاتېږي په دا کې د سیاسي جدوجهد کړی او په دې دوران کې د خپل نور سبق د 10مه با چې ویلی دي هغه یې ټول په جیل کې ویلی دي بی اے کړې ده د پښتو زبان کې بی ایچ کېږي فاضل ورته وایي پښتو فاضل دا یې کړی دی پاس کړی دی انګریزي یې ښه زده کړې ده اردو یې زده ده پښتو یې زده ده فارسي سره ډېر ښه ولر دی دا نور د 400 علم کړی دی دا ګر په جیل کې کړی دی په جیل کې به قید و بیا به سبق وایه په دې دوران کې بیا ډېر لیکونه کړي دي اول لیک دا کړی دی چې بمبۍ له ولاړ شي د هندوستان لیډران ځي لندن ته هلته ګول میز کانفرنس وي د انګریزانو سره د پارټیانو دی هغه ته د برټش بلوچستان حالات ولیکي ګاندي ته وایي ګاندیجي ته چې په دا کانفرنس کې که ته ځې ته دا زموږ مجلس کښېږده او که ته نه ځې ستا ملګري ځي نهرو دا نور هغو ته ووایه هغه ورته وایي چې ته د خپلې علاقې حالات ولیکه د ګاندیجي یو سکرټري دی هغه به در پمفلیټ رنګه در چاپ کړي دا ګردو لیډران ته یې ورکړه بیا دی هلته کښېني اول وار یو پمفلیټ ولیکي بیا د هغه سکرټري یې په خوشخطي باندې ولیکي بیا پمفلیټ ځینې جوړ کړي بیا د هندوستان لیډران ته ورکړي په هغه کې دی د برټش بلوچستان حالات بیان کړي پسماندګي یې بیان کړي غربت یې بیان کړي انفراستراکچر یې بیان کړي د پریس ازادي وغواړي د سیاست ازادي وغواړي د خلکو لپاره وسایل وغواړي
بلکې دا ووایي چې دلته د اصلاحات وشي. اصلاحات معنا برټش بلوچستان صوبه دي پرته د ګورنر صوبه شي. هغه ټایم په 1913 کې لا بیا د دومره سوچ جوړ شوی و چې د عمر حساب د 1909 کې 2 کاله ځینې وباسه، 3 کاله ولس د 14 لس نور واچوه د 23 هغه 24 کاله 25 کاله د عمر جوړیږي. پر 24-25 کاله د دومره سوچ وي، دومره فکر وي چې د په دې ټولو مسایلو پوهیږي. دا د درک کولی سو، د بیانولی سو، د لیکلی سو. دا اول پمپلیټ دی ولیکي. بیا چې پاکستان جوړ سي، یو کمیشن راځي، یو کمیټۍ راځي، سپارښات غواړي، هغه ته یې لیک کړی دی. پښتو لیک دود اوس موږ پوښتنه کوله د پښتو لیک دود یو کتاب یې لیکلی دی. دی وایي چې دا زموږ خلک پښتو دا رقم اسانه زده کولی شو. مثال دی وایي موږ وایي محمد، دا د عربي لفظ دی. موږ یې وایي د عربي رنګ، لیکو یې موږ یې لیکو د عربي رنګ، وایي یې د پښتو رنګ ساده. محمد، میم الف میم دال، محمد. محمد عیسی، موږ عیسی په عربي کې لیکو عین 2 ټکي یې سین یې عیسی، دا د عربي لفظ دی. په پښتو کې چې موږ ګایږو سره موږ وایو محمد عیسی، هغه موږ داسې وایو الف 2 ټکي یې سین الف محمد عیسی. موږ وایو دی داسې لیکي عبدالصمد، دا د عربي لفظ دی عبدالصمد. او موږ یې بیا په پښتو کې سره ګایږو څنګه یې وایو، تلفظ څنګه ادا کوو، داسې ادا کوو عبدالصمد الف واو دال لیم سین میم دال صمد. دی وایي موږ پښتو چې کوم خلک نه وي زده، دا پښتو ډېر اسانه زده کولی شي. زموږ لیک دود باید دا رقم د لهجې رنګه شي چې موږ څنګه ګایږو وی لیکو هغه رقم. بیا زموږ بچیان پښتو زغر زده کولی شي. دا زموږ لیک دود پر دا یو کتاب لیکلی دی. بیا مشهوره فرهنګی دی ډایسن کارټر، دغه کور والا لیشن نوم دی هغه. د هغو یو کتاب دی ازادي کا افق، د ترجمه کړی دی. دا د سوسیالیزم په باره کې دی. پوه شوې چې سوسیالیزم څنګه نظام دی، څنګه دغه دی. دی لیکي په کتاب کې ترجمه کې د لیکلي دی. دی وایي تر دې مخکې ما د ډېرو خلکو سره مجلسونه کړي وو د سوسیالیزم باندې. زما زه نه وم مطمئنه په دې بحثو باندې. دا کتاب چې ما په جیل کې ووایي بیا هم په اردو یې ترجمه کړی دی. هغه په دې هم په اردو ترجمه کړی چې دا ډېر خلک استفاده ځینې وکړي. دلته اردو ډېر خلک وایي په پاکستان کې. او د دې کتاب ویلو سره زه د سوسیالیزم په نتیجه ورسېدم چې دا څنګه نظام دی. دا دومره ضد اسلام نه دی لکه څومره چې پروپیګیټ کېږي. دا غلطه ده دا خبره. دا یو قسم تایید کړی دی نه چې دا ټیک دی، دا ووایاست په دې سر خلاص کړي. دغسې نور کتابونه ترجمه کړي وو. یو وخت کې د دوی پر کور د سیلاب رالی، پاکې ډېر کتابونه ضایع سو. که د ده حالات زندګي هم په ډېر دغه به چاپ سوی وه چې اوس چاپ سوی دلته هم پرته ده. دا باید تاسو ووایاست. په دې دوران کې خانه شهید د انګریز په دور کې لا د اخبار د رایستلو اجازت واخیستې، پریس اکټ یې منظور کړي. په دې صوبه کې د اخبار کم بنیاد ایښودل شوی دی، دا ده کړی دی. پریس اکټ ده منظور کړی دی. بیا د اخبار راویستی استقلال اخبار، روزنامه استقلال. دا و د میاشتنۍ، لیکن د په دې کې څو ګڼې روزانه هم چاپ شوی دی. بیا به د میاشتنۍ چاپاوی استقلال. د اردو لیک په اردو به هم وو، په پښتو به هم وو. بیا د ملګري دی سای کمال خان او نور خلک هغوی یو رساله راایستلې ده، پښتو رساله. په هغه کې هم د کومک و ملګرتیا یې وه ورسره. هغه ټیم پښتو رساله چلول یا اخبار چلول ګسه تصور نشي کېدلی. او هغه وخت کې چې د فرهنګي دور دی هم، بیا که د پاکستان دور دی هم، د دې ټول وطن دورې کړي. د دې جنوبي پښتونخوا دا داسې دور دی چې ګسه د سړک تصور سم ستن ده، کچه سړکان دي، ترانسپورټ نشته، یو شی نشته، رسلو وسایل نشته. دا د علاقې یو بس راوځي، په ورځ څو ورځې کې یو بس راوځي. خو ده به بندوبست کاوی د هرې ضدې ته به ځان رساوه. په حال کې داسې واقعاتو سره سوي دي لکه لورلایي چې
چې څوک شپه د شپې ځای نه ورکوي بیریږي وایي بیا هم فرنګیان نشي وایي تی صمد خان ته شپه ولې ورکوله ډوډۍ مو ولې ورکړله زه به دا ووایم چې ډېر تور دور دی تاریک دور دی ډېره ناپوهي ده بې علمي ده تعلیم نشته قبایلیت دی او د ملا رنګه خانانو رنګه مشرانو رنګه خلکو د خوا دا پروپیګنډې دي چې بس انګریز ته خدای بادشي ورکړی ده د باچا او د خدای نماینده یي دا نو څنګه پورته کوو په دا ټیم کې دا خبرې کېږي صمد خان خو لیونی سوی دی سر د دیواله سره وایي اوس ولې دا نشي کېدلی او بیا د انګریز سازشونه دي رشوتونه دي خلکو ته تنخواوې دي د په خلاف بیا چې هغه جوړ سو پاکستان دی بیا د پاکستان کې د مسلم لیگ پارټۍ ده په مسلم لیگ کې د دې سازشونه د خلاف پروپیګنډې کار ته میله کوه هر وخت بند ریلکه ونیسه زیاتې شپې د په جیلو په نظربندي کې تېرې شوي دي بیا د ده یو بل کتاب دی که تاسو ووایه عدالت یا په عدالت کې بیان دی 26 اکتوبر 1956 په لاهور عدالت کې د یو بیان کړی دی په دې بیان کې د ټول تفصیلات بیان کړي دي چې دا دور پاکستان څنګه جوړیږي په چا یې جوړ کړي د مسلم لیګیانو کوم خویونه دي څه قدرونه دي څنګه طرز سیاست یې دی دا د مسلم لیګانو ایجنټي هم بیان کړی دی د خپل پښتونستان د صوبې غوښتل مقصد یې هم بیان کړی او تر دې مخکې یوه خبره ماته ته ولتي یاد ساتي چې انګریز تللی د کانګریس او مسلم لیګ سره مذاکرات وسو دا فیصله وسوله چې یو خواته هندوستان بل خواته پاکستان نو په کانګریس په مجلس کې خو نو باچا خان نمایندګي کوله نو هغوی چې دا حال وراوی نهرو باچا خان ته یې وویل چې بس فیصله وسوه تی پاکستان سو بس موږ هندوستان سو نو باچا خان ته موږ د پاکستان کله برخه پاکستان خو پنجاب یې غواړي موږ خو ځلا پښتانه د افغانستان را بېل سوي تا موږ لیوان ته وغورځولو نو دلته سوال پیدا شو چې پښتانه به څه کوي بیا په بنو کې تاریخي جرګه وسوله د بنو په تاریخي جرګه کې د پاکستان د جوړښت پر وخت د جون په میاشت کې سوی د 10 جون دی یا تاریخ زما ویر دی یا 2 جون دی پاکي خانشید او بچا خان دواړه شرکت وکړي د دې په مشرۍ کې دا جرګه وسوله بیا هلته دا فیصله وسوه چې موږ پښتونستان غواړو موږ ته د ځان ته خپل وطن راکولی شي خو انګریز ریفرنډم وکړي او ریفرنډم کې هم جعلي ریفرنډم یې وکړي په دوکه یې ووټونه واچول اعلان یې کړي چې خیبر پښتونخوا د پاکستان حمایت وکړي ادي چې اوس بیانېږي دا ریفرنډم و پلانه و دا مشهوره اسلم خټک خاندان دې خلکو په کورو قرانونه هم ګرځول او خانانو مشرانو خلکو ته پیسې هم ورکولې چې خپل خلکو ته ووایي چې ووټ پاکستان په کې واچي هغو خانشید باچا خان دا وویلې که ریفرنډم وي بیا به 3 خبرې پوښتنه کوي هندوستان پاکستان پښتونستان هغه انګریز نه ورسره ومنله مسلم لیګیانو نه ومنله چې پاکستان غواړي که هندوستان پښتانه خو مسلمانان خلک دي نو مسلمانۍ په غوږ ورکوي د اسلام په نامه یې پر دې لار خطا ایستل دلته د خبره دا ده چې خانشید په یوه لیکچر په یوه سیمینار کې نسي سړی بیانولی مکمل د ده ډېر اړخونه دي د ده سیاسي جدوجهد د ده قید و بند د ده مختلف لیکونه مختلف پارټیانو کې کار کول صحافت کې کار کول ادبي طور کار کول دا ګرد د مختلف اړخونه دي د ده پیژندګلوي هغه وخت کېدلی شي چې پر ده کوم لیکونه سوي دي یا د ده خپل کتاب دی چې ده لیکلی دی اوس چاپ سوی دی په اردو په انګریزي کې هم پر اردو ترجمه یې هم څوک لګیا دي کار کوي هغه به راشي د ده 4 دوره دي چې موږ یې راټولوو دا مجلس د ده کشنیوالی چې کشنیوالی څه ځواني ته ځي 23 کلن کېږي 24 کلن کېږي بس دی په سیاست کښېوت په 24 کلن کې بیا دی اول وار بیا 25 کلن کې بیا دی جیل له ځي اول 2 کاله جیل بس بیا سیاست دی جدوجهد دی جیل دی سیاست دی جدوجهد دی جیل دی د انګریز تر دوره پورې دا یو دور کشنیوالی او ځواني سیاست د انګریز په دور کې بیا د پاکستان دور دی
پاکستان په دور کې بیا مسلسل جیلونه او رایلت سي د میاشتې لپاره د 2 لپاره د 5 لپاره چې ازادي بیا سیاسي کار کوي بیا د صوبایي اسمبلی ممبر جوړیږي بیا جدوجہد کوي بیا د شهید کیږي نو موږ دا ویلی سو چې دا اوس دا ټیم کومه جنوبي پښتونخوا ده بیا د بعد پښتونخوا نیشنل پارټي خپل جدوجہد جاري وساتي موږ دا دعوه کولی سو چې د خانه شهید سیاست جدوجہد قید و بند قربانیو دلته سیاسي تحریک پیدا کړي دلته سیاسي جمهوری تحریک جوړ سول او د پښتونخوا نیشنل پارټي په برکت سره دا زموږ جنوبي پښتونخوا وجود ثابت سول تشخص یې ثابت سول اوس په پاکستان کې چې زموږ د صوبې خبره کېږي څوک مجلس کوي هغه وایي دا 2 قومي صوبه ده اول دا نه منل کېدله بل اوس هم دا نه منل د پښتونخوا نیشنل پارټي دور بیا بل دور دی زموږ د بلوچ مسله څنګه ده دا بیا بل وخت پر وکایږو خو د فکر د سوچ چې د انګریز د ازادۍ لپاره و یا د هغه وخت برچش بلوچستان صوبه د مکمله صوبه بدلول غوښته اصلاحات یې غوښت د وخت جمهوري مطالبې یې کولې د دې مطالبو څخه تلي د ملک په سیاست کې د ازادۍ په سیاست کې د پاکستان په ګرد سیاست کې یو لیډر راپورته سو حیثیت یې ومنل سو لکه نیشنل پارټي چې د بیا رول و بیا د نیشنل پارټي ماتېدل دغه څه جلا کېدل دا بیا یو بل دور دی او دغه دور پر دې خبره و چې د دې وطن وجود چا نه مانه د دې پښتون آبادي چا نه منله د دې پښتانه حق چا نه منله د دې ژبه چا نه منله ګرد انکار سو بلوچ کس دا تاثر جوړ کړي دا زموږ علاقه او که د سیاسي جدوجہد نه وای مزاحمت نه وای زموږ د جنوبي پښتونخوا وجود بیا نو ثابتېدلی که څه هم د شهادت بعد چې بیا کوم لیډرشپ پاتې سول هغو دا تاریخ وچلاوي په هغه کې محترم مشر محمود خان په مشرۍ کې دا تاریخ مسلسل روان خو د هغه سره بیا ملګري وو محترم عبدالرحیم مندوخیل صاحب سایي کمال خان شیرانی عبدالرزاق دوتانی بیا چې پښتونخوا ملي عوامي اتحاد جوړ سو شیر علي باچا بیا په دې دوران کې بیا ملي شهید عثمان لالا چې ما بیان ته راځي د هغه یو خاص کرکټر و د دې خلکو د کرکټر له وجې او د دې خلکو د علم د وجې د دې خلکو د پوهې د وجې بیا نظریاتي طور بالخصوص د عبدالرحیم مندوخیل د وجې زموږ وطن وجود ثابت سلو لکه وطن ته چې نمونه ورکړل دا پښتونخوا رواج کړل جنوبي پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا پاټا ته به ویل شمالي پښتونخوا خیبر پښتونخوا ته به ویل افغانیت وطن دوستی خپلوي مینه محبت موږ یو قام یو موږ یو وطن یو دا د دې پښتونخوا ملي پارټۍ د ډېر سخت حالاتو کې په ډېر سخت مشکلاتو کې د خانه شهید چې کومه لارې راخیستې وه هغه یې دې ځای ته راورسول نو خانه شهید که تاسو د دې خطې په سیاست ځان پوه کول غواړئ د پښتانه په ماضي باندې ځان پوه کول غواړئ نو د خانه شهید تر زوکړې پورې بیا چې د دې تاریخ شروع کېږي تر هغه وخته پورې چې کوم تاریخ دی دا جلا دور دی او خانه شهید چې بیا دلته کار شروع کړی دی سیاسي بیا د دورو په باره کې اوس مختلف کتابونه لیکل شوي دي شوکت ترین ځینې کتابونه ښه لیکلي دي تفصیلات پکښې دي دا قطعي مطالعه کوي نو ستاسو درد سر به ختم شي یو سوال راځي د ماضي په حواله د تیر وخت په حواله تاسو مخ ته به بیا یو شی ډېر صفا راځي نو ستی ډېره مننه کور ودان لمر در باندې پرېوتی یخ به نور هم در پسې کېږي دا خو ما پوره مجلس نه دی کړی ډېر مختصر کم مجلس مو وکړي پراخې بیانیې ما سره څه لټریچر د ده متعلق شته هغه چې بیانیې به ګنټو خانې شهید ټیم غواړي ډېره مننه سال الله زما سوال دا دی چې د خان شهید کوم الې ځلې سولې د پښتانه وطن د کومې ستونزې وې مطلب پښتانه په هغه ټیم کې پښتانه غلامان وو مطلب هغه وو د مقصد دا و چې پښتانه یو سي پښتانه سره په خپل یو کلیر صفا سیاسي تګلاره ومندي او په اوسني وخت کې پښتانه څنګه سره مطلب سره پاشل سوي دي آیا پښتانه به سره راټول سي
او د دې به کوم لای عمل وي، د دې به څه کېدلی شي، په کومه لار به پښتانه سره راټول شي. مطلب اوس پښتانه په مختلفو ګوندونو کې سره پاشل شوي دي، په مختلف تنظیمونو کې. آیا دا پښتانه به سره رایو سي د خان شهید بابا مقصد ته به راسي که به نسي را؟ ستا ډېر ښه سوال دی. یوه خبره بیا یاد ساتو، قومي روز چې وي هغه د ګردو وي. خانې شهید، باچا خان، حاجي صاحب ترنګزی، عبدالرحیم پپلزی، مختلف هیروز دي تیر سوي دي. د قوم هیروز چې وي هغه د یو پارټۍ نه وي، هغه د یو تنظیم نه وي، هغه د یو کورنۍ نه وي، هغه د ټول وطن سره ګډ وي. نو خانې شهید، باچا خان او دا رقم قومي مشران د ګرد قوم سره ګډ دي. دویم دا خبره چې اوس پښتون تقسیم دی، لہذا هغه پر دې سیاسي شیانو اختلاف راغلی دی، نه مختلف اختلافات راغلي دي، تقسیم سوي دي. خو نن ورځ نن چې موږ ناست یو، نن مسله دا ده د سوات څخه تر کوټې تر سویې پورې پښتون په ډېر بد حالت کې دی، په ډېر خطرناک پوزیشن کې دی. د بلوچ د ازادۍ جنگ شروع دی، د ورځې دومره نه مري لکه پښتون چې مري. پښتون د دهشتګردۍ په نامه وژني، د لاقانونیت په نامه یې وژني، د طالب په نامه یې وژني، د خوارج په نامه یې وژني، د هندوستان د ایجنټ په نامه یې وژني، د غله په نامه یې وژني، په کراچي کې وژل کېږي. ای خپلې بدۍ چې موږ سره کوو سره وژنو د ورځې ځوانان. د سوات څخه تر کراچي چې د پښتانه علاقې شني لوی اخبارونه هره ورځ راټولوي، ویې ګورې د 100 څخه تر ډېر ځوانان د ورځې زموږ مري. ای اکسیډنټ دا کې واچوي خلا جلا چې ګویا د ریاست له وجې مري، هغه دغه دي، د ریاست د حملو له وجې، بلکې د پښتانه نسلکشي روانه ده. زموږ وطن د دنیا د معدنیاتو ډک دی. امریکن کمپنۍ وایي چې د پښتون بیلټ معدنیات چې دي، وسایل چې دي، دا 8.5 تر 7 کربه ډالره دي. چینیان وایي چې یا دا 8.5 تر 10 کربه ډالره دي. دا چې اوس معلوم دي چې نه دي معلومه، خو لا جلا دي. او د دې معدنیاتو لپاره له دې تر مابیان یو لوی جنګ روان دی چې ویې نه شي قبضه یې کړي. پنجاب خو قبضه کړي دي اوس هم. دا ټیم چې زموږ په وطن کې کم تیل خیږي، کم ګیس خیږي، کمه سونه روانه ده، کمه چاندي روانه ده، یاقوت، زمرود، کویله، سنگ مرمر، تانبا، یورینیم، یو لفظ استعمالیږي ارتر چیش معدنیات 22 قسمه راځي په دنیا کې، یو نوم استعمالیږي. دا زموږ په وطن کې ګرد سته. او زموږ غربت، لوږه، تنده، بېروزګاري، درپدري تر دا تېره سوې ده. زموږ داسې قوم په دنیا کې، په دنیا په 9 عرب آبادۍ کې پښتون داسې قوم دی چې پر خپل وطن د آبادۍ ښار نه لري، غټ ښار. په پردي وطن کې موږ د آبادۍ ښار لرو، لکه کراچي. کراچي زموږ وطن نه دی، زموږ ملک دی، سندي وطن دی. دا په دنیا کې واحد ملک دی، واحد قوم دی چې په خپل وطن کې د آبادۍ دومره غټ ښار نشته لکه د پردي وطن کې شته. په کراچي کې موږ په کراچي کې د پښتون افغان وطن هر سړی د هرې علاقې سړی پیدا کولی شي. نو موږ د ډېرې بدې قومي غلامۍ سره مخامخ یو. لہذا دلته ستاسې لایبرري ده، د ستاسې خپل ډسپلن به یې نمونه اخیستل به بد کار وي. دا ټیم چې کوم پښتون لیډرشپ دی ذمهوار هغه دی. که ته نمونه یې واخلې بیا زه نمونه اخلم. مولانا فضل الرحمن صاحب دی، محترم محمود خان صاحب دی، محترم ایمل ولی خان دی، آفتاب شیرپاو دی، محسن داوړ دی، منظور پښتون دی، خوشحال خان. ولس پر دغه پارټیانو تقسیم دی. دا اوس بیکاره ووټونه چې وسو 2024، د غلا ووټونه چې وسو، د دوکې ووټونه چې وسو، په پیسو سیټان خرڅ کو پوجیان. ته وګوره ریزلټ دغه پښتنو، هغه پښتنو دغه پارټیانو ته ووټ ورکړي. لہذا دغه لیډرشپ که یو کوي دا یو کیږي، که نه یو کیږي نو دا لیډرشپ دی. د دې اناپرستي ده، د دې ځانځاني ده، د دې خپله زه به دا ووایم الفاظ به ټیک نه وي، غلط رایه ده، غلط سټینډ دی، غلط موقف یې دی. نه مثال اوس موږ دا وایو پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ چې باید پر قومي شیانو موږ یو شو، موږ باید قومي ایجنډا ولرو. زموږ قومي مطالبې چې 15 شپږ 8 قومي مطالبې جوړې شي چې پر هغه باندې ټول سیاسیان متفق شي،
ټیچر هم وایي دا زما مطالبې دي، کلرک هم وایي دا زما مطالبې دي، ملا هم وایي دا زموږ مطالبې دي، خان و ملک هم وایي دا زموږ مطالبې دي، ټرانسپورټر هم وایي، مزدور هم وایي، کشی هم وایي، طالب علم وایي چې دا قومي مطالبې دي. د دې قومي مطالبو لپاره چې هر جدوجہد کېږي ګرد کام راټولېږي. لہذا په دې کې د خانه شهیدو د باچا خانو د دې دغه نسته غلطي. خوش ولاړو مړه سولو، خپل تاریخ یې وچلاوه، همت یې وکړي، قربانۍ یې وکړلې. اوس خو سوال د موجوده لیډرشپ ته دی چې موجوده لیډرشپ یې سره یو کوي که نه سره یو کوي. او که موږ یو په بل پسې ګایېږو، یو د بل غیبت کوو، یو د بل مخالفت کوو بې ځایه بغیر دلایل بغیر حقایقه، نو دا هم بیا ډېره بده خبره ده. بلکې د دې معنا دا ده چې موږ د احتیاط نه کول غواړو، خوابدیان یې جوړوو، پښتون سیاسي کارکون سره تقسیموو، د سوشل میډیا منفي استعمال کوو.